نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان المستهزئین بالناس هغه خلق چې په خلکو پورې مذاق کوي استهزاء پورې کوي د قیامت په ورځ به دیو انجام صحیح نو الله فرمایل قرآن کې الله فرمایي کنه چې الله یستهزئ بهم الله به د مذاق بدله دی ولور کوي نو دنیا کې چې یو انسان په بل پورې ټوغې کوي مذاق کوي ملنډې کوي دغه توهین کوي نو رسول الله مبارک فرمایي قیامت په ورځ به الله بدله پرې طریقې سره ورکي چې یفتح لاحدهم باب من الجنه دې مستهزئینو کې چې په بل انسان پورې مذاق کوي دته به جنت یو دروازه کولا وشي او دته فیقال له دته به ول شي چې هلم هلم رازه 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 جنت ته پرې دروازه باندې داخل شه فیجیء بکربه وغمه دیب سره د خپل تکالیف او سره د خپل غمونو ځان هغه دروازې ته ورسي چې زب تکالیف کې غمونو کې واک خو دروازه کولا او دراشه اوس په جنت ته ورننه وزم دا تکالیف او غمونه به زمانه ختم شي فاذا جاء اغلق دونه کله چې هغه دروازې ته ورسي دروازه پسې په پړق باندې بند شي دیب بهر پاتې شي ثم يفتح له باب اخر بیا بل دروازه کولا وشي چې هغه دروازه سینه دی دروازې لراشه رازه پرې باندې جنت داخل شه نو فیقال له هلم هلم دته بیا ولش ال دی خو رازه دل ترازه پرې طرف باندې جنت ور داخل شه فیجیء بکربه وغمه رسول الله مبارک فرمایل دی بر خپل غمونو سره او تکالیف سره هغه دروازې خواله چې نو دا ورسي فاذا تا اغلق دونه کله چې هغه دروازې تراشنو هغه دروازه پسې هم بند شي الله یستهزئ بهم الله ور دنیا د مذاق بدله د پرې طریقې سره ور کوي او فما یزال كذلك همیشه به دغه شان یو دروازه کولاوي بل دروازه به کولاوي حتی ان الرجل لا يفتح له باب تر دې پور یو سړی ته بر جنت دروازه کولاو چې رازا فیقال له هلم هلم دته بوله شي رازا رازا فما یاتی دی باغیل ناراضي شیره په ما پوری بوم داسې مذاق کیږي نه کړه شي ما تم دا دروازې بنديږي نه ندار هغه مستهزئین سزا وي د قیامت پر ورځ باندې نه پته ولګی را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی رنگ رنگ طریقې سره انسان تر انسان آداب او احترام خول چې دا انسان هر نمونه سید دی خدای انسان دی ډیر الله مخلوق دی دی قابل رحم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الرحم کون کی شری پاغو باندې رحمانم رحم کوي یعنی اللهم پر رحم کوي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء پس مکه والا او تاسو رحم وکي اسمان والا او تاسو باندې رحم وکي یعنی دیو بل سره د رحم معاملې کوي اسمان والا ذات الله به تاسو باندې رحم کوي په دې وجه یو روایت کې راځي چې هغه سوداګر چې یو انسان سره د غریب سره د همدردی برتاو کړي یو غریب دی دلې سودا ور کړی دا چې د سره په ټیم پیسې نه وي صبر ورته کړی او کچرته کې دا کم قیمت سودا بو معاف کړی دا ورته د قیامت په ورځ باندې هغه سوداګر راوستي شي او د په عمل نامه کې څه قسم نیکۍ نه سوا د دین چې الله د بندګانو سره د رحم معاملې کړی و د په خپل وس رسیدو د پیسو ورته صبر کړی رسې ورته معاف کړی دي الله بو فرمایي دا نیکی را د کافر د ابوزه جنت ته داخل کړي نو الله پرې انسان باندې انتهایی خوشحالي کې چې څوک د رحم معاملې کوي او الله پرې باندې انتهایی ناراضه کی سوچ د بے رحمۍ معاملې د انسان سره کوي پرې وجه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمای انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم د ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو واورید یقول رسول الله مبارک فرمایل لن تؤمنوا حتى تراهموا تاسو تر هغه وخت پورې کامل مؤمنان نشي جوړېدای تر څو پورې چې تاسو رحم نه کوئ د یو بل په خپل منځ کې رحم نه کوئ قالو صحابو جواب ورکړ وی یا رسول الله اے دا الله رسول کلنا رحیم په من کې خوار یو انسان رحیم دی رحم کوي دی یو بل سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړ عجیب جواب ورکړ چې د دې رحم نه مراد هغه رحم نه دی چې یو دوست سره بل سره کوي دا خو هر سره کوي یو دوست د بل خواله ورشي دی خو پیسې هم قرضې خودله میلمستیا کوي
یو دوست د بل خواله ورشي دی پرې رحم کوي دا خو عام چې کوم دی نو هر انسان کوي د رحم نه مراد رحمت عامه دی چې د هر چا سره ته د رحم معامله کې ته به یې پېژنې هم نه د رحم معامله به کې تر دې پورې ستا به دشمن بیا به هم د رحم معامله کې اصل رحم چې کوم دی نو هغه دا دی نو نبی علیه الصلاة والسلام عمومي چې کوم دی نو دعوت ورکو چې د هر چا سره به هر وخت د رحم معامله کې نو الله پرې د انسان نه ډېر سخت خوشحالېږي رسول الله مبارک دا په رنګ رنګ طریقې سره او په رنګو رنګو الفاظو سره د صحابو ذهن ته را خبره ورکوزه کړې وه او نبی علیه الصلاة والسلام د آخرني حج په موقع باندې صحابو ته هغه تقریر کوي شاهد چې آینده دپاره زه نه یم خو تقریر انداز کې چې کوم دی مشهوره خطبه کې را خبره هم کوي نبی علیہ السلام فرمایي لا فضل لعربی علی جمی ګوره عربي له په اجمي باندې هېڅ فضیلت نشته هسې نه چې عربي اجمي ته سپک ګوري دا یو شان د الله بندګان دي ولا لعجمي علی عربي او نه عجمي له فضیلت په عربي باندې اصل دی هسې نه چې عجمي عربي ته بد ګوري دا ټول د الله یو شان انسانان دي نبی علیہ السلام فرمایل ولا لابیض علی اسود او نه سپین له په تور باندې څه فضیلت شته ولا لاسود علی ابیض او نه تور له فضیلت په سپین باندې شته الا بالتقوا مگر فضیلت کا اصل دی په پرهیزګارۍ باندې اصل دی غوره انسان هغه چې پرهیزګار دی او تقوا پکې ده نور دا نه د عربي دی او دا عجمي دی دا د رنګ نه تور دی او دا د رنګ نه سپین دی دا اعلی نسب والا دی او دا کم نسب والا دی دا ټول یو شان د الله تعالی انسانان دي دا الله تعالی یو شان دي انسانان دی او مخلوق دی نو الله پرې کې را فرق نه دی کړی ها البته تاسو ترجمه وغیره کې ویلي دي الله فرمایل په تاسو کې ما قبایل پیدا کړل قومونه مې پیدا کړل لتعارفو دپاره چې تاسو یو بل وپېژنئ دا نه چې د فخر دپاره دا ټول یو شان انسانان صرف د دې دپاره چې انسان یو بل وپېژني یو کلی دی علاقه ده په هغې کې چا وي عبدالله وس عبدالله په هغې کې نه لستی نه ته ووایه چې هغه ترکان یا تر هغه بل نسب چې دی نو بیان کې خلک یې وپېژني او خلک دا هم تپوس کوي هلکه چمیارانو کې هم عبدالله دی پلاني کې هم عبدالله دی ته کم یو یادی دې باندې خلک یو بل ایله وپېژني دا نه چې یو بل باندې فخر وکړي په دې وجه رسول الله مبارک د خپلو صحابو ذهن جوړ کړی چې د انسان له الله تعالی قدر ورکړی د انسان به قدر کې اگر که ستا نوکر دی یا ستا سره غلام ولې نه دی په دې وجه د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي دی دی وایي ما حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه وایي زما یو غلام دی د هغې غلام سره زما چې کوم دی نو څه خبرې رالې څه کار یې غلط وکړ نه ما ورته آواز وکړو ما ورته یا ابن سودایه د تورې زویه ځکه چې دا د حبشیو نسل و نو تورو نه ما له قار راوستو کله کله داسې وشي ما پې آواز وکړو چې یا ابن سودایه د تورې زویه و رسول الله مبارک صحابو له دا ذهن جوړ کړی چې هر یو انسان قابل احترام دی هر یو انسان قابل عزت دی د انسان نه چې کوم دی نو نفرت په نه کې نه تور له په سپین باندې او نه سپین له په تور باندې نه عربي له په عجمي باندې او نه عجمي له په عربي باندې څه فضیلت شته کشته خو مګر په تقوا باندې دی په پرهیزګارۍ باندې دی حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د رنګ هم تور دی دی چې کوم دی نو حر آزاد هم نه یو غلام دی خو تقوا او پرهیزګاري پکې د رسول الله مبارک څه فرمایي سار ورته بلال کم یو عمل کې بیګا خوب کې جنت ته تللی ما د ځانه مخکې مې رخپو کړه سارې اورېده تپوس مې وکړه څوک دی وایي دا ستا بشي غلام دی تقوا پکې او پرهیزګاري پکې وه فضیلت صرف په دې باندې دی نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی فرمایي مارې غلام ته یا ابن سودایه د تورې زویه نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر چې کوم دی نو ورسید رسول الله مبارک ته خبر ورسید یعنی ما دل عار ورکړه د مور د وجې نه چې تره تورې بچی اب خپله فرمایي عن ابي ذر روایت داسې ابو ذر رضی الله تعالی روایت انی صاببت رجلا مار یو سړي سره څه تخ کلامي راله خبرې اترې مو ورسره رالې فعیرته بامه د مور په ذریعه مولا هغه عار ورکړه چې ای د تورې بچیا فقال لي النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام ماته فرمایل یا ابا ذر اے ابو ذر ته چې کوم دی عیرته بامي تا د مور په وجه باندې دله چې نو عار ورکه انک امرؤ فیک جاهلیه ته داسې سړی چې تا کې اوس هم جاهلیت چې کوم دی نو پروت دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترا خبر وکړه خو د رسول الله مبارک خبر زما لپاره کافی وا صحابه له معمولی اشاره د رسول الله مبارک معمولی غونته کې تنبیه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اخوانکم خولکم دا خستا سرونه دي دا غلامان جعلهم الله تحت ایدیکم الله ستاسو ما تحت دا ګرځولې دي الله ستاسو په قبضه کې دا ګرځولې دي فمن کان اخوه تحت یدی د چا د لاس تلاندې چې دا غرور دی نه غلام دی نو دل سبا کار دی فلیطعمه مما یاکل د چې کم خوراک کې هغه دی پرې غلام باندې خوري وليلبس مما یلبس د چې خپل ساغون دی هغه پرې غلام او نوکر باندې غوندي ولا تکلفوهم ما یغلبهم دیوله به هغه سي تکلیف نور کوي چې مغلوبه کې دومره کار په مور اچوا چې هغه کار په باندې غالب شو دی چې کم دینو مغلوب شي او فین کلفتموهم فاعینوهم کتاسو په یو داسې کار باندې مکلف کوي یو داسې کار او تورس واري نبی اور سره په خپل باندې امداد کوي دا یو انسان د استاغونته کې د هم ستړی کیږي د لوم چې کم دینو سخت کار په باندې کې استاغونته انسان دی پرې وجه اور سره بیا اعانت کوي نو رسول الله مبارک چې د الفاظو پرمل نا ابو ذر رضی الله تعالی چې کم دی ناغله خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولی تنبیه پکاروا نه دی وای زور عالم او سید العالم د غلام خوات اور سیرم نو پزما کوانی سم لاستم او بیا چې کم دی علامه کرمانی رحمت الله علیه د حدیث په تشریح کې لیکي چې څنګه سم لاستم لال د خپل سر پر خاور باندې خکته کې خود او هغه غلام ته زما پر مخ باندې لپاس ودرېګا پرې باندې لپاس راسي وخه جو ودرېګا په تر هغه وخت پورې زر رزم کې نه خپل مخ نه راو چتوم تر سو پرې په لپاس تخپی نه یخودي او بیا چې کله غلام په لپاس خپې کې خودي نو را پاسره وېدا مستانه معافي وغوښته ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه دا زین جوړ کړو چې یو غلام تا هغه ته دا आवाज وکي ابن سودا اے د تور زیا اے د تور بچیا نه هر یو انسان کرا تور دے کرا سپین دے کرا جمیره کرا ربیره کرا غلام دے کرا حر دے کرا غریب دے کرا مالدار دے هر یو انسان چې کم دینو دا هغه قابل احترام دی پرې وجه باندې رسول الله مبارک صحابه تا او تمام امت ته کم دینو دا تعلیم ورکړي لري چې د مطلق انسان احترام کوي نو رسول الله مبارک مختلف الفاظ سره چې کم دی صحابه تا خپل امت را خبر زین نشین کړي را یو زین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یسروا ولا تعسروا آسانی پیدا کوي مشکلات یو بل تم پیدا کوي بشروا ولا تنفروا یو بل خوشخبریان ور کوي نفرتونه په خپل منځ کې مخوروي یو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم يرحم صغیرنا کم یو انسان چې زمونږ په ماشومان رحم نه کوي ولم يؤقر کبیرنا او کم یو انسان چې زمونږ د مشرانو عزت نه کوي فلیس منا رسول الله مبارک فرمای زمونږ نه لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت نه خارجي کلو د هم قابل احترام دی کلو د ماشوم د هم قابل احترام دی درې ماشوم احترام به پرې سره کې چې رحم پکوا او د مشر احترام به پرې وجبانه کې چې ردب عزت کې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالپاس دیگر داسې فرمایل یو مقبان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هر معاشره کې یو مشری د هر قوم چې کم دی یو مشر یو معزز شخصیت نو کتا سره داسې اشخاص راشي چې داغه یو قوم عزت کې نو انزل الناس منازلهم تاسو هم خلق په خپل مرتبو کې ځای نور لور کوي یعنی یو سړی ستا خواله راغی هغه د یو قوم مشر دی ته هم له داسې عزت ورکړه چې هغه له مشرۍ هغه احساس وشي هغه ته پته ولګي زه مشر یم مال خپله مرتبه چې نو دا راکړه دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا تاکم کریم قوم فاکرموه تاسو تر یو قوم معزز سړی راشي خوا کرا انسان مسلمان دی او که غیر مسلم دی خو د یو قوم معزز دی خلک عزت کوي فاکرمو تاسو هم دغه عزت وکړئ ځکه هر یو انسان دا قابل رحم دی هر یو انسان قابل عزت دی خوا که مسلمان دی که کافر دی که مشر دی که کشر دی که عربي دی که عجمي دی که تور دی که سپین دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف الفاظ سره چې کم دی نو دا فرمایل او بیا الله قرآن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکو کې د یو انسان په زړه کې رب انسان څومره عزت ورچولې رسول الله مبارک فرمایل ولا تحسسوا ولا تجسسوا تاسو په یو بل کې عیبونه بچرته نه راوباسئ د یو بل په خلاف باندې به جاسوسي چرته منع کوئ دغه شان رسول الله مبارک فرمایل
ولا تباغضوا ولا تدابروا یو بل سره به بغضونه نه کوئ دا پرېږدوئ ولا تدابروا یو بل نه مخ هم اړوئ یو انسان په لاره باندې مخې له درشي ته دې مخ وګرځې یو ستا خواله در روان دی ته دې بل طرف ته اعراض وکړي وکونو عباد الله اخوانا ای د الله بندګانو رونه رونه جوړ شئ مسلمانانو ته رسول الله مبارک خطاب کوي او دغه شانتې الله قرآن کې چې کوم دی سورې حجرات کې دې مسلمان ته هغه داسې آداب ښولي لکه څنګه یو پلار خپل بچي ته ښیي څنګه یو استا یو خپل ماشوم شاګرد ته ښیي الله فرمیل ولا یسخر قوم من قوم یو قوم دې په بل پورې مذاق او مسخرې هم نه کوي ځکه یو سړی دی په ده پورې یو سړی مسخره او مذاق کوي یا به دی غریب ځکه پورې مسخره کوي یا به دی په سترګو باندې ړوند ځکه مسخره کوي یا به په خپو باندې ګوډي ځکه مسخره به کوي یا به د رنګ نه توري یا به د بدن نه کمزوری نه دا راته ووایه چې دا ګوډ چا پیدا کړی دی دا ړوند چا پیدا کړی دی د ده دا لاسونه چا شل کړي دي د ده دا بدن نحیف ګرځولی دی خوار ګرځولی دی دا چا ګرځولی دی دا خو ته پر انسان پورې مسخره نه کوې بلکې دا خو ته د الله تعالی په فعل پورې مذاق کوې د الله تعالی په کار پورې چې کوم دی نو مسخره کوې په دې وجه الله فرمیل چې یو بل سره محبت ساتئ هر یو انسان کرے په سترګو باندې ړوند دی بیا هم قابل احترام دی که په خپو باندې شل دی ګوډ دی بیا هم قابل احترام دی دی که سورب دی او که وچ دی بیا هم قابل احترام دی که دی لیونی دی او که چرته کې دی په خپلو مزغو باندې رو دی دا بیا هم قابل احترام دی لا یسخر قوم من قوم عسى یکونو خیرا منهم یو قوم دی په بل پورې مسخرې نه کوي کیدای شي دی د ده نه چې کوم دی نو غوری او بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا الفاظو له چې کوم دی نو خپله تشریح څنګه ورکړه رسول الله مبارک چې دی مسلمان ته بلکې مطلق انسان ته د انسان قدر څنګه وخو رسول الله مبارک روایت دی حضرت حسن رضی الله تعالی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان المستهزئین بالناس هغه خلق چې په خلکو پورې مذاق کوي استهزاء پورې کوي د قیامت په ورځ به دیو انجام صحیح نو الله فرمایل قرآن کې الله فرمایي که نه چې الله یستهزئ بهم الله به د مذاق بدله دی ول ورکوي نو دنیا کې چې یو انسان په بل پورې ټوغې کوي مذاق کوي ملنډې کوي دغه توهین کوي نو رسول الله مبارک فرمایي قیامت په ورځ به الله بدله په دې طریقې سره ورکوي چې یفتح لاحدهم باب من الجنه دې مستهزئینو کې چې په بل انسان پورې مذاق کوي دته به د جنت یو دروازه کولاوه شي او دته فیقال له دته به ویلی شي چې هلم هلم راځه 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 جنت ته پرې دروازه باندې داخل شه فیجیء بکربه و غمه دی به سره د خپلو تکالیف او سره د خپلو غمونو ځان هغې دروازې ته ورورسوي چې زه به تکالیفو کې هم غمونو کې به خو دروازه کولاو د راشه اوس په جنت ته ورننوځم دا تکالیف او غمونه به زمانه ختم شي فاذا جاء اغلق دونه کله چې هغه دروازې ته راورسي دروازه ورپسې په پړق باندې بند شي دی به بهر پاتې شي ثم یفتح له باب اخر بیا به بله دروازه کولاوه شي چې هغه دروازه صحیح نه دې دروازې له راشه راځه په دې باندې جنت ته داخل شه نو فیقال له هلم هلم دته بیا ویلی شي هله دې خوا راځه دلته راځه په دې طرف باندې جنت ته ور داخل شه فیجیء بکربه و غمه رسول الله مبارک فرمایل دی به خپل غمونو سره او تکالیف سره هغه دروازې خواله چې نو دا ورورسي فاذا تا اغلق دونه کله چې هغه دروازې تراشي نو هغه دروازه پسې هم بند شي الله یستهزئ بهم الله ور دنیا د مذاق بدله په دې طریقې سره ور کوي او فما یزال كذلك همیشه به دغه شان یو دروازه کولاوي بل دروازه به کولاوي حتی ان الرجل لا يفتح له باب تر دې پورې یو سړی ته بر جنت دروازه کولاو چې راځه فیقال له هلم هلم دته به ویلی شي راځه راځه فما یاتی دی به هغې له نه راځي چېرې په ما پورې به هم داسې مذاق کېږي نه کیدای شي ما ته هم دا دروازې بندېږي نه دا د هغې مستهزئینو سزا وی د قیامت په ورځ باندې نه پته ولګېده چې نبي علیه الصلاة والسلام الله تعالی رنګ رنګ طریقې سره انسان تر انسان آداب او احترام وښول چې دا انسان هر نمونه څیز دی خدای انسان دی دی د الله مخلوق دی دی قابل رحم دی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خپل افعالو نه چې کوم دی نو داسې ثابت کړل صحابو ته خپل افعالو نه مخول چې د انسان په قدر څنګه کې اگر کله انسان چې کوم دی داسې انسان دی چې د غیر مسلم ولې نه دی په دې وجه باندې ژوندی انسان خلاصه کې مسلمان خلاصه کې بلکې مړی او هغه مړی چې دا غیر مسلمه دی رسول الله مبارک دغه هم احترام کړی دی په دې وجه یو روایت دی سال ابن حنیف او قیس ابن سعد دا دواړه یو ځای کې ناستو روایت داسې راځي کان سهل بن حنیف وقیس بن سعد
قاعدین بالقادسیه قادسیه کې دی او ځای کې راسي ناس دي فمروا علیهما بجنازه پر یو باندې داسې یو جنازه ورتېره شوه خلک یو کټ راغستې او لاش یې راغستې جنازې راغستې را نو فقاما دا دواړه ودرېدل پاسېدل د جنازې احترام یې کوو نو فقیل لهما دې دواړو ته ویلی شو چې ولې پاسېرئ انها من اهل الارض ای من اهل الذمه دا خو د یو اهل ذمې دی او کافر د یو یهودي چې کوم دی نو دا جنازه را فقالا دې دواړو عجیبه خبره ورکړه رسول الله مبارک صحابو تر خپلو افعالو نه هم دا صابر کړي دي چې دا انسان یو قابل رحم دی دا خو یو احترام دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی صحابو ته خپل دواړه صحابه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم مرت به جنازه رسول الله مبارک باندې یو پیر داسې جنازه ورتېره شوه فقام رسول الله مبارک نیغ ودرېد د هغې جنازې احترام یې کوو فقیل انها جنازة یهودي نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه وایي دا خو د یو یهودي جنازه ده فقال الیست نفسا ولې دا انسان نو دا خو یو انسان خدای کنه قابل احترام خدای کنه الله خو تمام مخلوقاتو کې شکل د انسان خو ورکړی کنه اگر کړی یهودي ولې نه دی په دې وجه رسول الله مبارک صحابو له دا ذهن جوړ کړو چې مطلق انسان دا قابل احترام دی په دې وجه باندې موږ دا وایو چې بیا یو انسان کلمه ویلی دی مسلمان دی او بیا مسلمانانو کې هغه انسان دی چې دا یو عالم دی طالب علم دی د قرآن او د حدیث طالب علم دی ول مسلمان په خپله پر خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې تر الله تعالی څومره لوی دشمن چې ردی نه توې تر د خلاف ورزي کې تر الله تعالی څومره لوی دشمن وګرځېدی تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کوم دی په هر ادا باندې مسلمان له قربانې دل پکار دی رسول الله مبارک عجیبه اداګانې امت ته پرېښودلي داسې راسې اداګانې پرېښودلي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه اداګانو ته انسان ریانېږي یو یهودي دی او هغه یهودي چې کوم دی د یهودو عالم دی د هغه نوم دی زید بن سعنه هغه زید بن سعنه چې کوم دی نو دی وایي دی مسلمان شو بیا وروسته چې کوم دی نو دی یو جهاد کې غزوه تبوک کې بیا شهید شو غزوه تبوک نه را روان واپس مدینې ته لاره باندې چې کوم دی نو دی بیا وفات شو نو ردن عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهودو غټ عالم وروسته بیا چې کوم دی نو د قرآن لوی عالم وګرځېده او دا هغه عبدالله ابن سلام دی چې یهودو ته بیا تورات خو چې وګورئ تورات کې پلانې ځای باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت راغلی دی وګورئ پلانې ځای کې ذکر یهودو علما وایي تاسو ټول زما شاګردان یې ما درته را تورات ښوولی دی پلانې ځای باندې رسول الله مبارک صفت دی که نه نو هغه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی د دغه زید بن سعنه یهودي نه چې کوم دی نو روایت کوي دی فرمایي قال لم يبق من علامات النبوة شيئا الا وقد عرفته من وجه محمد صلی الله علیه وسلم حين نظرت الیه ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ څومره نښې چې تورات بیان کړی ما ټولې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لیدو سره دغه په مخ کې ولیدې چې دا خو هغه پیغمبر دی د کم نقشه چې تورات راښکودي را تورات چې کم صفات بیان کړي دي د کم هغه نښې چې کم دی را دی پیغمبر خولي نو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام وپېژنده چې دا خو هغه سړی دی چې تورات نقشه راښکودي را الا اثنین لم اخبرهما صرف دوه نښې تورات کې راسې لیکلی چې په هغې تر اوسه پورې زه خبر شوی نه وم چېرې دا نښې په دې پیغمبر کې شته او که نشته نه ما داسې یو چل جوړ کو چې د دې پیغمبر هغه نښې زه چې کوم دی نو را مخامخ کړم که دا دواړه نښې پکې وي نو دی بیا هم هغه پیغمبر دی کوم چې تورات موږ ته بیان کړی دی نو هغې نه یوه دا وه منهو یوه په هغې دوه کې چې کوم دی نو دا چې یسبق حلمه غضبه د ده حلم او صبر چې کوم دی نو د ده په غضب باندې د ده په غصه باندې چې کوم دی نو دا به مقدمي او دویم نمبر ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما در سره چې ته څومره جهل کې څومره جاهلتوب کې څومره سره چې کوم دی نو بد دماغي کې نو دومره به پرې پیغمبر کې چې کوم دی نو صبر زیاتېږي صبر به زیاتېږي دا دواړه نښې وي دې نښو دپاره ما داسې یو طریقه جوړه کړه د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره مې مرګتیا جوړ کړه لأن اخالطه واعرف حلمه وجهله ما داسې یو منصوبه جوړه کړه چې د دې پیغمبر سره داسې مرګتیا جوړه کړم چې د دغه حلم او هغه صبر زه معلوم کم نورې نښې خو تورات موږ ته ښوولې دي هغه نښې خو د ده په مخ کې ما وموندې اوس دا دوه نښې چې یاره د دې پیغمبر صبر به د دې پیغمبر صبر به سیوای د ده د غصې نه دویمه دا چې د ده سره څومره بد کې څومره ورسره جهل او جاهلتوب کې دومره به د ده صبر چې کوم دی نو سیوا کي قال دی وایي فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما من الایام من الحجرات یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل حجرو کورونو نه بهر ته راووته وما هو علی بن ابي طالب د ده سره چې کوم دی حضرت
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی فاتاه رجل على راحلته نما قتل دا يهودي وي یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خال راغې کل بدوی دا سیول کړي چې وشپنکې یو غرسنه دی راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترې سړی سوې فقال یا رسول الله وې دا الله رسول ان قريه بني فلان پلانې قريه او پلانې قبيله چې کوم دی قد اسلموا کلمه ویلي مسلمانان شوي دي خو فإن رأيت ان توصل اليهم بشيء تعينهم پیغمبر کستا خوخه هغه ته امداد لېګل غواړي نو امداد ورته ولېګا ځکه وقر اصابتهم سنه هغه ته قاصالي ډېر زیات اور رسیدلې لک او سوچون کې مسلمانان شوي دي د اسلام دایره ته راغلي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې امداد ور سره کولای شي نو وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه ټیم کې چې کم دی نه ایسوم نو نبی علیہ السلام سره فلم یکن ماهو شی ایس وسروم نو چې هغه لور کې چې وې ساغه قبیله له چې دینو دا ورکا قال زید نرا زید وای دا زید ابن سعنا کم چې يهودي عالمو دته مقبل اس باندې وراله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې کستا خوخی فدنوت منه فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم زو ترانزي شما اے محمد صلى الله عليه وسلم ان رأيت کستا خوخی ان تبیانی تمرا معلوما من حیات بنی فلان د پلانې قبیله درې باغ کجوري مال راکا او زو تعالی اوس پیسې درکم ناغه پیسې والا استاد سره چې په اسلام کې کم خلق داخل شوی او د بدو چې تاته وي دا اوس سره امداد وکستا سره وسشته نه نزبستانه اوس کجوري والم او بیا چې کله کجوري پخې شنو دا کجوري او مال راکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علاج لین کذا وکذا پلانې نیټه پورې او بیا ته مال کجور راکي زب اوس پیسې درکم نو ته پیرا و امداد وکا فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا یا اخا یهود زجی کندینو دي سینکما ولكن ابيعك تمرا معلوما باغ سپته لګي چې باغ کې څومره کجوري دي دا خو یو مجهوله اونته کې بیره ها زب تعالی مخصوص کجوري در کوم چې دومره سا کجوري به در کوم دومره اوږي او بیا به تماله پیسې چې دینو دارا کړي ته به سلام وي چې مخکې نه پیسې ورکي او رسته ته چاته وي چې لګه تا جوات ریشل کل یا غنم دي تریشل کل بیا مال 2 من غنم راکي ناغه کې یو شردار چې معلوم به 2 من وي هغه س شرایط تر شرایط په وجبانه بیا هغه به سلام چې کم دینو دا جایز کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا يهودي و چې سیدا رسول الله مبارک له پیسې ورکړي او رسول الله مبارک ورته وی چې پلاني تاریخ باندې پلاني نیټه باندې وا ز تعالی کجوري بیا در کومه دا يهودي خو دا به مې ردی لپاره نبی علیہ السلام سره کولا چې صرف د تورات هغه نخې مې پد کې مونږ دي چې د صبر سمره ده در سره سړی جاهل توپ کې نو د صبر سیوا کې او کنه سیوا کې کدا د نخې موجوده شوي نو نور نخې خو ما د نبوت پد کې او مونږ دي د مخنمات پته ولګي آغا تاریخ لا راغلی نه د تاریخ نه مخکې یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره خپل خلفای راشدین دي رسول الله مبارک روان دي او ډک بازار کې هغه يهودي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس داسونه او راخ کو دو او ډیر غلط خله او خزوله وای تاسو عبد المطلب بچی چې قرضه کډیر زیات ډوب بوګ د سړی سره کوي زماغه قرضه ولې نه راکې پیسې زما خړلې دي او زما کجوري ته نه راکې عمر رضی الله تعالی ولار دي داس یو جلالی سړی ولار دي هغه د جلال د جنبا خلق چرینو خپل بچی رول د عمر فاروق په نوم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عمره پکم لار باندې تروانه شیطان غلارم د یری نه بدلی عمر رضی الله تعالی ولار دی اغه سړی ته وای چې الله دشمنه سر می در نه وهو خوستا چې کندنو حق ته په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه حق ځای کیږي رسول الله مبارک هغه يهودي وای چې سنجیده انداز کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق توکتل او داسې نرم انداز کې عمر فاروق ته عمره نه دې خبره محتاج او نظر دې خبره محتاج او ما دې بل خبره محتاج او تعالی غ پکاروا یا رسول الله کوم خبره مال پکاروا تعالی دا خبره پکاروا چې د تری ویلي چې داسې معاملې کې سوداګری کې غستل خرڅول کې نو داسې بیډه بچ کم دې خبرې بنه کې موقع ته ګورا تاریخ چې کم دې نو ستا مقرر شوی تاریخ ته انتظار کو تاریخ نمخ کې چاته لاس مور چا او ما ته بره د قرضې دا ادا کول چې کم دې هغه تلقین کړو چې خیر دی دا یو يهودي ر قرض ورته ادا کا خطا د تراسی دم کې ورکړه چې یادو الله اے دا الله دشمن ما بدر نصر وهلو کستا در حق چې کم دینو د ختمېدو خطر نه وک تا ته سخت خبره کړی دا خو یو انسان دی اگر که يهودي لاش کجور ورته ادا کا او شل اوږي کجوري سیوا پرې خبره باندې ورکا نه دا يهودي وای روان شوم عمر فاروق ما چې عمر فاروق سکی کجوري هم اقرا کړې کوم چې ما نبی اسلام ناغستی او ما ته دا شل اوږي سیوا د دې لپاره والا چې ما ته سخت خبره کړی نو ما عمر فاروق ته چې دا مې ولې داسې وکړل دې لپاره خو ما یو اوږد غونته پلانینګ کړو زما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله بوزا رسول الله مبارک خواله عالم یا رسول الله
ستا د مخ په لیدو سره ما ستا د نبوت تمام آثار ستا په وجود کې ولیدل. یو دوه نښې تورات ذکر کړی وې، یو دا چې د آخر زمانې د پیغمبر دا صبر چې دی نو دا به په غضب باندې حاوي، دویم دا چې څومره ورسره جهل کې دومره به د صبر سیوا کوي. په دې وجه ما داسې وکړل، ستا ګستاخي مې هم بازار کې وکړه، خو دا دوه نښې مې لیدې، دوه نښې وجود ته رالې، د هغې نه پسې کلمه مسلمان شو. رسول الله مبارک سره خو علم غیب نه و، هغه ټیم چې نبی علیه الصلاة والسلام عمر فاروق ته وایي سخته خبره دې ولې وکړه، لاړ شه شل اوږې کجورې سیوار که شل سا. نه هغه ټیم کې خو رسول الله مبارک ته را پته نه و چې دی دا کار کوي، دی د مسلمانېدو دپاره داسې چل یې وکړه. خو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام د مطلق انسانیت د وجې نه عمر فاروق له تعلیم ورکړه چې بیا هم یو انسان تا سخته خبره ولې وکړه. نو رسول الله مبارک خپلو صحابو له دا قسمه تعلیمات چې کوم دی نو ورکړي. هغه پیغمبر چې هغه دشمن قوم چې د مکې خلکو نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه وویسته، کفارو د مکې رسول الله مبارک په سر پسې د نبی علیه الصلاة والسلام په قتل پسې انعامات ایستلو، خو چې کله پې قاسالي راله 100 کاله 2 کاله مسلسل باران ونه شو او هغه د مکې خلکو چې کوم دی کجوري مجوري سره پسونه وشول، د خوراک د پاره یې سم نو. هغه سړی سرمنې د اوښانو چې خلکو اوښان چاته پخوا ذبح کړي دي هغه به یې ټکولې، د هغې نه به یې سپوب جوړول، هغه به یې د اوبو په ذریعې سره ور تر دې پورې مردارې خوراک شروع کړل، هغه مردارې هم ختمې شوې. هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته مجبوره شول رالل. د رسول الله مبارک اخلاقو ته وګوره، د نبي علیه الصلاة والسلام د انسانیت سره، که هغه مسلمان دی او که کافر دی د هغه سره غمخوارۍ ته وګوره. ابو سفیان راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا محمد ته خو خلکو تر الله د اطاعت حکم کې او ته خدا چې خپل ولی پالی، دا ستا خپلوان خلک تیرا د مکې خلک مرداري ختم کړي، هغه زړې سرمنې چې کم دی نو وچې چلې ختم کړي، نور د خوراک څه نشته، خو ستا رشته دار د مري ټول د خپل رب نه چې کم دی نو سوال وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس پورته کړل، الله باران شروع کو، قاسالي چې کم دی نو دا ختم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین خپل دشمن سره هم دا انسانیت چې کم دی د رحم معامله کړې ده. او بیا رسول الله مبارک باندې یو صحابي دی هغه ایمان راوړ، دا غنم سمامه ابن آسال دی، د یمامه کې اوسېده او د غنم چې کم دی نو را لېږل مکې ته وایي د غنمو سپلای کوله، تجارت پې کو. کله چې مسلمان شو د پته ولګېده چې را د مکې خلک خو د هغې سړي سره چې کم دی نو دشمني کوي په کم باندې چې ما ایمان راوړی، دا خو د نبي علیه الصلاة والسلام دشمنان دي، نن نه پس په دغه سیټ ته زه غنم نه لیږم، دا به زه غنم په یو دانه پسې چې کم دی نو دا ړانده کم، حبه راغلی یو دانه چې کم دی نو دیو ته به زه نوره نه ورلیږم. نبي علیه الصلاة والسلام پسې چې کم دی د مکې خلک رالل، وی دلته یو کس دی موږ ته وایي غنم را لیږل، غنم به یې دلته خرڅول مکې ته، په تا باندې ایمان راوړی غنم په موږ باندې بند شول. رسول الله مبارک ته یې ولیکل، رسول الله مبارک فوراً چې کم دی نو ثابت ولیکه د هغه صحابي په نوم باندې رسول الله مبارک چټۍ ولېږله، دا خو که زما دشمنان دي، زما د قوم خلک ته انسانان دي، دیو باندې غلط چرته مه بندوه. هغه صحابي چې کم دی سمامه ابن اسال د هغه ځای نه بیا چې کم دی نو قافلې شروع کړې. رسول الله مبارک خپلو صحابو ته چې کم دی انسان سره رحم او خو چې انسان هر قسم انسان دی، خوا که مسلمان دی او که کافر دی، دا قابل رحم دی، در سره به د رحم معامله کې. نو بیا څه کې چې هغه انسان چې کلمه هم ویلې د مسلمان دی، هغه انسان چې د الله دین له ځان وقف کړی دی، ای مسلمانه ای مطلق انسانه، بیا د دغه انسان سره چې کم دی نو د دشمنۍ برتاو ته کې د قیامت په ورځ باندې به رب ته څنګه مخامخ کېږي، قیامت په ورځ باندې به هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته څنګه مخامخ کېږي چې د حدیثو ذخیره دا ډکره په دې باندې ګواره چې نبي علیه الصلاة والسلام د انسانیت حقوق چې کم دی نو دا خولی دي. بهر کیف الله فرمایل ولقد کرمنا بني آدم، ما بني آدم لچ کم دینو دا عزت ورکړی دی، په دې وجه هر یو انسان قابل عزت قابل شرف دی. الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د هر قسمه مسلمان او د انسان رحم چې کم دینو پیدا کی. الله تعالی دې زموږ په زړونو کې یو بل عزت او احترام چې کم دینو دا پیدا کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.